نشته، صحابه کرامو سره څه کار نشته، د هغه کار صرف د خپلې کرسۍ د خپل مال سره وي، د بدقسمتۍ نه. نو هر دور کې سازش شوی، خو نورو دورونو کې به سازش کېده. په هر حکومت کې کله هم سازش شوی، یا به 2 کاله پسو، یا به 3 کاله پسو، یا به 4 کاله پسو، یا به 15 کاله پسو یو حکومت به لاسې شوشا پرېښوده. زنداني دور کې هم سازش شوی. دفاع چا کړې ده؟ همدغه علماء کړې ده، مولانا فضل الرحمن کړې ده. نن خلک دوی ته مولانا فضل الرحمن سره تاسو ولې ولاړئ؟ دا ډېره لویه مسله، دا ډېره لویه مسله ده. مولانا فضل الرحمن دا هغې هستۍ زوی دی، کمې هستۍ ته چې بټو صاحب کاغذونه په میز باندې کېښودل او بیا ورته وایي مفتی صاحب آپ جیت گئے میں ہار گیا. مفتی صاحب تا وګټله، ما به یې له بټو صاحب ته وایي تا نن د قادیانیت په کفر باندې زما نه دسخط وکړو، د ټولې اسلامیه نه دسخط وکړو، تا وګټله او ما به یې له مفتي محمود مونږ خو به په جامو کې نه ځایو، خو دا مونږ چاته وایي. ما ته یو سړي وي چې تا د قادیانیت خلاف مناظره وکړه، هغې کې ستا او تخت زبنن په جامو کې نه جمعه خو ډېره لویه کارنامه کړې. زار زه په خپلو اکابرو شم، زار زه د خپلو اکابرو شم، قربان زه په خپلو اکابرو شم. مفتي محمود رحمه الله ورته عجیبه جواب کوي، څه ورته فرمایي؟ ورته وایي بټو صاحب نہ میں جیتا نہ آپ ہارے، نہ میں جیتا نہ آپ ہارے، نہ ماں گٹنے نہ تھا بیرے. سوئے وتا فرمائے آج اسلام جیتا اور کفر ہارا. نن اسلام گٹنا کفر بیرنا په کفر باندې مهر لګي، د قادیانی په کفر مهر لګي. دا داسې نه ده، دا زما استاد جنګ نه دی. موږ عمران خان ته وایي زما استاد سره جنګ نشته، زمون جنګ د کفر سره دی، زمون د جنګ د کفري نظریاتو سره دی، زما جنګ د حضور د ګستاخانو سره دی، زما جنګ د یهودو سره دی، زما جنګ د امریکې سره دی. دا خو تی په منځ کې یو نونې چې دې ما ته هغې را مخکې کړې. حقیقت دا دی زمونږ کابل وي، زمونږ جنګ د دوی سره نه دی، زمون جنگ د PTI والا سره نه دی، زمون جنگ د مسلم لیگ والا سره نه دی، زمون جنگ چې د هغه نشتن والا سره نه دی، زمون جنگ چې د هغه دې خلکو سره نه دی. زما استاد جنگ چې دی هغه په راز د کفر سره دی، د کفر سره دا د کفر لپاره استعمالېږي، ځکه دې زما مخکې بیا راځي، ورنه زما استاد جنگ هغې سره نه دی. نو زه درته وایم چې مولانا فضل الرحمن د هغې هستۍ زوی دی، د هغې هستۍ زوی دی چې کله ورته دا خبر وشو نو هغه جواب دا او تاسو بیا وکتل. د ګیلاني دور کې وزیر اعظم ګیلاني صدر چې دی هغه څوک و؟ اظهر علي. او په هغه وخت کې بیا تحریک چلېږي، شیر الرحمن بل وایي چېرته اسمبلۍ ته مولانا صاحب چې چلته تللی دی هغه عمرې نه تللی، د عمرې نه چې واپس راځي تحریک شروع کېږي د کراچۍ نه. او کله چې د کراچۍ نه تحریک شروع کېږي مولانا صاحب اول بیان کوي، په هغې بیان کې هغې فرمایي چې په هغې ورځو کې زرداري د امریکې نه راغلی. مولانا صاحب اعلان کوي چې زرداري ته به وکیل سکسي ته تللی، امریکې ته تللی، هلته د خپلو قوم سره چې دې تا وعده کړی چې زه به دا تحفظ ختم نبوت دا قانون دا د پاکستان د آئین نه ختموم، د تحفظ ناموس رسالت دا قانون دا د پاکستان د آئین نه ختموم. رویزم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روضې مبارکې اطهرې نه راغلی، هلته ما د حضور سره وعده کړې ده چې تر څو پورې د فضل الرحمن په ژوند کې ژوند وي، په نظام کې ژوند وي، د چاپلار مړانه دا قانون نشي ختمولی. نعرې تکبیر، علماء دیوبند د هغې نه د تحریک ابتدا کېږي. دویم چې دی هغه بیا څه کېږي؟ دویم جلسه چې ده جلوس چې دی هغه په لاهور کې کېږي، او د دویم جلوس اعلان په پېښور کې کېږي. پېښور کې چې اعلان کېږي حکومت په خپله خبره باندې نادم کېږي، ترمیم واپس علي. او چې کله واپس علي ګیلاني صاحب چې دی هغه وزیر اعظم دی، ګیلاني صاحب کاغذونه رالي، ترمیم واپس اخلي، دی حکم باندې دی باندې دوباره مهر لګي چې قادیاني او د هغه منونکي کافران دي، د پاکستان په آئین کې د چاپلار هم دا مسلمانان نشي لیکلی، لهذا هغه پایلونه راغلي. مولانا صاحب ته ورکوي، مولانا صاحب ته هغه وایي ګیلاني صاحب ورته وایي مولانا صاحب آپ جیت گئے میں ہار گیا. سوئے وتا تا وګټله ما بیره. مولانا صاحب هم جواب وتا هغه د خپل والد صاحب محترم دی، د مفتي محمود رحمه الله دی، هغه ورته څه وفرمایي ورته وایي ګیلاني صاحب نه ما ګټلې او نه تا بایللی، اسلام وګټله او کفر وبایلله. او دا عقیده ده زما استاد، اسلام به په هر دور کې ګټي او کفر وبایلي بېشکه. دا زما استاد عقیده ده. انشاءالله بېشکه کفر به مغلوب وي، اگر چې ظاهري لحاظ سره مسلمان ما
ښکاري خو لږ شان مسلمانان دا په ډېرو مسلمانانو باندې غالب دي نن لږ شان علما کرام دي ځکه زموږ وزیر اعظم صاحب وي چھوٹا سا طبقه دا مونږ ته وایي دا علما کرام چې ناست دي چھوٹا سا طبقه او چھوٹا سا طبقه نن دې ځای راوستی دی چې کله چاته وي جنرال صاحب ته وي چې زما مدد وکړه کله چیف جسټس صاحب ته وي زما مدد وکړه کله مون ته نواز شریف ته وي د جیل نه دې راوباسم په مولانا صاحب رشته ده چاته نو عرض مې راکړو هر ډول کې سازش شوی هر ډول کې شوی او الحمدلله علما د هغې خلاف ولاړ نن خلک دا سوال کوي اکثر چې مولانا صاحب په نورو دورونو کې څه کړي د مولانا صاحب تاریخ ته دې نظر کړي چې د حضور د ناموس دپاره هر دور کې وکړي الحمدلله او الله دور کې هم داسې دې پرېږدی کله چې د نور په دور کې اولۍ مسله جوړه شوه په پنجاب کې چې کله د ناظمانو وکړو هغې کې د هغې د حلفنامې نه هغه څه کله چې د هغې کاغذونه پارنګونه ډکول هغې کې لیکلي وي چې زه څه یم زه مسلمان یم که څه یم زه قادیاني یم که زه عیسایي یم دا به لیکي هغه خانه چې ده هغه په سازش باندې هلته ختمه شوه مولانا صاحب شهباز شریف ترین کوي دغه ځای نه مولانا صاحب دلته نه و پاکستان کې ورته وایي څه وایي ورته وایي تاسو د حضور د ناموس چې کومه حلفنامه ده د ختم نبوت چې کومه عقیده ده د هغې مسله مو ده هغې کاغذونه نه ختمه کړې د تر ماښامه ما دا واپس وانه غېسته نن په پاکستان کې تحریک شروع کړو ماښام چې کېږي دوباره